اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. دغه مخکې سبق کې سنسار هجری ته دا ختم شو. نن سبق کې موږ به 8 هجری کې کوم واقعات شوي دي نو هغه به وایو ان شاء الله. په 8 هجری کې غټ واقعات شوي دي. یو دینه غزوه موته شوې ده او یو دینه د فتح مکه شوې ده. او اول غزوه موته باندې خبره کوم د غزوه موته کې د ټول نغټ کې ځای د هغه د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه. خالد بن ولید د اسلام راوړل د خیبر نورستو او د موتینا مخکې غزوه موته نه مخکې دغه چې مخکې خیبر کې کوم واقعات شنو پای کې حضرت خالد بن ولید اسلام نو راوړل او ورستو غزوه موته کې د الله پاک فتح مسلمانانو ته ورکړی دا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې ورکړی دا د دې اسلام راوړل د دې ټولو په میچ کې دي اسلام راوړل کې اختلاف دی. بعض کسانو په 7 هجری کې اسلام راوړل دي او بعض چې نه بعض علماء کرام فرمایي چې نه په 8 هجری کې د ایمان راوړل دي. د اسلام او یو عثمان ابن ابي طلحه او یو چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی دې مانو ایمان راوړل دا یو خدا درې هغه قسم کسانو چې دوی لارانو ولید ابن مغیره د ډېر غټ کافر وو. دا د شاید عاص ابن وائل دا عمرو بن العاص دار چې کوم دی عاص ابن وائل دا هم ډېر غټ کافر وو. عثمان بن طلحه دی عثمان بن ابي طلحه دی او د قرآن مجید کې څومره آیاتونه دي کنه دا د ولید ابن مغیره په اړه کې کوم لکه مجهول ذکر شوی دی. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. ډېر علماء کرام فرمایي چې د دې مراد ولید بن مغیره د چوکۍ په کول ډېر ځامن ورکړو او د اسلام ډېر سخت خلاف وو. او دا شاید عاصم بن وائل د قرآن مجید کې به مسپار کې کوم واقعات راځي و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. دا د عاصم بن وائل مبارک دي چې ډېر زیات شدت پسند انسان او ډیر زیات لکه مسلمانانو ته تکلیف رسو. خو چې کله حضور صلی الله علیه وسلم هغه مهنت کوو صحابه کرامو مهنت کوو نو د دې عاصم بن وائل نه عمرو بن العاص او د ولید بن مغیره نه الله پاک خالد بن ولید پیدا کو چې یو په اسلام کې ډیره غټه غټه کارنامې دي. خالد بن ولید رضی الله عنه فرمایي چې کافرانو چې څومره هم جنگونه د دې په مسلمانانو خلاف چې د جنگیدو لکه په بدر کې چې د مسلمانانو خلاف په احد کې چې مسلمانانو ته شکست ملو شو نو دا هم د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه لاس ملو شو. ځکه چې تاسو هغه واقعا ویلی و چې 50 کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقرر کړو چې تاسو په دې دا باندې په ډېر راکې باندې په ډېر راکې نه په خو ځینو خو چې کله خالد بن ولید ته پته ولګید چې دا کسان د دغه کې نه هغه اقواله خو په مسلمانانو باندې حمله وکړه او ټول مسلمانان چې نو باندې ختم کړل. نو دیو چې هر څومره جنگونه چې وو یا په احزاب کې د دې مسلمانانو خلاف چې دا براوته ولکه کله چې هم د مسلمانانو خلاف په جنگ لاړم او ما په جنگ کو بیا برالم واپس نو زما زین کې بداوا او زما په نیت کې بداوا چې زه اسی به فائدې لګیام زما د څومره مهنتو چې دا اسی بزول دي ځکه چې یو نه ورته مخامخ حضور صلی الله علیه وسلم عادي دا الله پاک غالب کړي. خو صفات پته راته نه لګي چې دا بس چل وي او زړه به خپاو. د دې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرکان سره صلح وکړه صلح حدیبیه د زما فضل کې دا خیال الله چې رب بالکل وس قریش قوت او طاقت ختم شو. خو زما او چته حبشه ته نو یا د هرقل بادشاہ خپل زمونو یا په داغه سره په عجب کې به ژوندۍ تیروما او یا وجو په دغه حالت کې دا مړ بچما په بدی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمره القضاء تشریف راوړو. عمره القضاء په سنسات هجری کې کله چې خیبر فتح شو داګه نه بعد عمره القضاء چرن دا اوسوله نو عمره القضاء له پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف راوړل ته پته او کې دی وتی د دې وجه نه چې ما ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ما ته خبره ونی کی او اسلام قوت او طاقت زوی نه نرمه نو دې د مکی مکرمه نه قوت او رکوع شو. خو چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د عمره نه فارغ شو نو د دې ورورو دا غنم ولید ابن ولید یعنی دا خالد ابن ولید دی نه نو عربیان د څه کوي چې کومې د پلان نوم دی هغه ځوی نوم دي کوم د نیکم دی هغه مسلم دي دا غنم ولید ابن ولید
نو پیغمبر علیه السلام د ولید ابن ولید په لاس باندې خط ولیکو لاول د ولید نه تاسو کو په خالد نختاری چتا نو ورته وی چې اپو دغه شوه دی او ورکشوه دی او ځان پټ کړی دی نو پیغمبر علیه السلام وی چې دا خودمره خیر سره دی په دا باندې د اسلام حقانیت دا کولاو شوه نه او بیا خط ولیکو د خپل ورور دی ولید ابن ولید خپل ورور د خالد ابن ولید ته خط ولیکو پای خط کې دا چې بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد وإذا سره تعجب خبره نه ده چې ته د اسلام څومره پاک مذهب دی داګه ته اوریدلې منحرفه او استا عقل دا مشهور عقل دی او اسلام ډیر پاکیزه مذهب دی او ډیر دغه تعجب په دې معنی دی چې لکه ته ولې د اسلام نه خبره د اسلام د حقانیت نه ته ولې نه خبره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاحب مبارک ته پوښتنه کړو چې خالد کم ځای کې او پیغمبر اسلام ویلو چې د خالد په شان د عاقل سره کچ د اسلام د خدای پاک راو او مسلمانانو له خدای پاک ورکو نو مسلمانان به ډیر زیات قدر وکړي او دا د لپاره هم ډیر زیات مقدر وي او د دې نور کسان چې کله خبر اتر راشي نو خالد بن ولید ډیر زیات خوخيار کسته ډیر زیات عاقل کسته نو دې هم په نور کسانو باندې مسلکوبا او د خپل ورته وي چې تا خلاص نو او راشي اسلام کې داخل شو مسلمان شه دی وی چې خالد بن ولید هم وایي چې کلمه د خپل ور د خط ولیدو کنه نو زما سره اسلام طرف ته نور هم مایل شو او په دې لکه مې بس یو خوشحالي غونډه کړاله اوس طریقه را نه راتله چې ما خو د پیغمبر سلام خلاف چې نه په هر محاذ باندې جنگ کړل او هر ځای کې د پیغمبر سلام خلاف جنگیدل ما زما څنګه نو دی و چې زرټول لاول ما خو د ځان سفر اسباب برابر کول په مکه مکرمه کې امای چې زه خودم کو څوک را سره دیو کړی خو بیا مې وکتل چې زما کم مشهور ملګری دي نو دا غي خواله تلاړم زرټول لاول د صفوان بن امیہ خواله لاړم او صفوان بن امیہ د مې چې د اسلام د حقانیت دا ګور نور واضح شوی دی او تا ته په د امت په د چې د اسلام حق دین دی او سچ دین دی د پیغمبر علیه السلام دا صحیح دی راځي چې لاو شو باغ باندې ایمان نه وي صفوان وی کچته پر ټوله دنیا کې یو کس د صفات شي کنه چې هغه ټول خلکو د پیغمبر سلام خبره مني خو صرف یو کس د چې پیغمبر سلام خبره نه مني وای بځه ما وزنه د مستاسره ویماوی چې دا د پلار او تر دې نه دا په غزوه بدر کې مړ شوی دی او ورور په غزوه بدر کې مړ شوی دی لہذا د دنه توقع نشکیږي د دې نه بعد د لاړو په اکرمه ابن ابي جهل بس او اکرمه دا خبر وکړه اکرمه ورته دا خبر وکړه چې ته اسلام نه راوړل او دې دوی چې ما بزین کې دارل چې زاد د پلار کو جو ابو جهل ابا غزوه بدر کې چرند دا وفات شوی دی جدي هم لکه بری دغه لګیاره تکلیف نه لګیاره او دایوي که هر څه چې ما سره کې کنه خپل سورلی دی برابر کړه خپل کوخه برابر کړه ادوی چې څه موضوع اسلام چرند راوړل بیا د دې نه بعد دې ملو شو د عثمان ابن طلحه سره عثمان ابن طلحه ورته دا خبر وکړه چې راځه ګور اسلام راوړم نو ولادت کوم ملګرتیا ډیره زیاته د خالد بن ولید او عثمان بن طلحه ډیره زیاته ملګرتیا و نو دا ورته ترغیب ورکو دی خالد بن ولید هغه په ترغیب باندې تیار شو د ځوان را روان یو ځګی ته ورسېدل او الته کې دغه ته ملاو شو د عمرو بن العاص سره ملاو شو یاجوج نو ملي یاجوج ها او دې چې کله موږ دغه یاجوج مخان ته جندار او د دې باندې به تراوازو خلک چې لکه د عثمان ابن طلحه خالد بن ولید کله کلام دې کې څه ما ته دی او کله ما چې شو زبا تا ټول نه یو ته انتظار یو چې کله دې ته ورسېدل جو الګي عمرو بن العاص ولو عمرو بن العاص نن ورته وی تاسو څه کوئ نو ومو خودو مدینه موږ ورته موږ اسلام راوړو وې زه کوم په دې ته اراده باندې راوتل ما نو دا دریوانه ملګری شو خالد بن ولید عثمان بن طلحه او عمرو بن العاص دریوانه ملګری شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پتا دا روان شو کله چې نو حرا یو ځګره باغی ته چې دا ورسېل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر ورسېدو چې دا کسان دیندار روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کله پته ولګی چې دا درې کسان څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوه پلار د دې پلاران چې کوم ولید ابن مغیره او عاصم بن وائل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات مخالفت کړو او ډېر زیات پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړهول چې کله د دې دشمنان د ځامن اسلام ته رالل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خوشاله شو بلدا چې دا ډېر زیات بهادر کسان لکه ورستو دی غزوه موته کې وس چې دا اهم کردار خالد بن ولید رانو یا نور جمهور چې کوم دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات خوشاله شو د دې خوشالۍ لپاره دو راوت البحر دا انتظار کو دا ولید ابن ولید د بمنډه باندې لاړو خپل ورور دی وی چې تزر زر راځه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام ستاسو په انتظار باندې دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خبر دیندا رسیدلې
دوی چې موږ څنګه لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک مولیدو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خوشاله شو او په دې سره موږ لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته موږ السلام علیک یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر په زبردست انداز سره موږ جواب را کوډه په خنده پېښانی سره او بیا الحمدلله الذي هداك ټول دالکونه هغه ذات لري دي چې تا ته هدایت وکړو قد كنت ارى لك عقلا رجوت الا يسلمك الا الى خير وما ته پته چې تړي زیات عقل مني ازما دا امید د الله نه استعقل بخامه خاطه ته بدا دغه به اشاره ورته کوي چې خامخا ته اسلام قبول کړي نو دا ډیر زیات خوشاله شوم په اسلام باندې خالد بن ولید دان چې کله پیغمبر اسلام دا خبره واورېدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره جنگونه چې شوي پای کی تاسو زما خلاف وي او زه تاسو خلاف وم زه تاسو خلاف څنګه دا جنگیدل په هر جنگ کې ما دا اراده کړی دا ما دا کوشش کړی دی چې تاسو زړه ټول نه اول مړکما ما دا کوشش کړی دی چې صحابه کرام ته څومره تکلیف زمانه دي چې جزا ورسوم اے الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پیمانه پر خپل خبرو باندې او ډیر شرمنده ما تر الله نه سوال وکړي چې الله ما معاف کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو فرمایل چې اس غم مکوا الاسلام یجب ما کان قبله تا کله اسلام راوړو ته مسلمان شولې ستاسو ټول ګناهونه به مخکې الله پاک معاف کړي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خالد بن ولید عرض وکړ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مال پر دعا وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد بن ولید ما اوضع فيه من صد عن سبيل الله اے الله خالد بن ولید ته بخانه وکړي د هغه ګناهونو چې کله خلک د اسلام نه منع کړه او په هغه ګناه باندې منی سي الله ته معافي وکړي خالد بن ولید چې کله اسلام نه کو دینه بعد عثمان بن طلحه او عمرو بن العاص باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت تلاړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره لاول یو روایت راځي عثمان مکه بیعت وکړو بلکې راځي چې عمرو اول بیعت وکړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دوسر بیعت کو عمرو بن العاص چې کله لاسونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے بیعت لپاره وکړل چې پیغمبر سلام الله راځي خو جو بیا خپل لاس راکاو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته عمرو ولي نو دی چې یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر زیات ګناهونه کړی خو زه په دې شرط باندې ایمان راوړم په دې شرط باندې اسلام راوړم کچته زدا اسلام راوړم نو الله پاک زما ګناهونه معاف کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی ته اسلام راوړه او چې کله ته مسلمان شو الله پاک بستا مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي ستاره فرض دعا وړه عامر بن العاص وی وکاس ما په دغه وخت ویلې چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زما مخکینی ګناهونه زما ورستنی ګناهونه او انده ګناهونه چې زما کوم دي هغه مال په الله پاک باندې معاف کړه زما ځین له خدای پاک دا خبر را نه وسته پیغمبر اسلام اسلامي تاسو مسلمانان شوي وستو څومره ګناهونه دي دا الله پاک ختم کړل دینه مکه د اسلام مطابق څنګه به ژوندۍ تیروي دا د دې کسانو اسلام راوړل د دې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه غزوه موته چې دا شروع کړه غزوه موته د دې اسباب د دې څه وجه دا څه خبره د سراله لا چې دا غزوه موته وشوله نو مکه سبقونو کې دا ویل شو چې کله صلح حدیبیه وشوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلف خطونه با د مختلف بادشاہانو په لاسون ته چلن دا به لګل چې هغه ته اسلام هغه دعوت ورکی یو کڅو شرحبیل ابن عمر دته پیغمبر علیه السلام شرحبیل ابن عمر غسانی دته مقدمه غسان په ویلو شرحبیل نوم د پلان عمر نو دا شرحبیل ابن عمر چې نه دته هم دا دعوت چې نه دا ورکړل شو او د قیصر د طرفنا یا د روپ چې کوم بادشاہ قیصر نو دا هغه طرف نه د شام امیرو او د لپاره پیغمبر علیه السلام دیګره حارث ابن عمر دا باندې دیګره چې دا لارشه او دې شرحبیل ته چې نه دا دعوت ورکړي اسلام دعوت ورکا او هغه د خط ورسوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دی ولګو دا شرحبیل ولګیدو او دا حارث ابن عمر مرګو چونکه یو خدای قاصد وو بل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلو نو پیغمبر علیه السلام وی چې دې حارث سینه نه حارث ابن عمر دغه منګه بدله اخلو د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم 3000 کسان ته دا مقرر کړ هغه ډول موته کې 3000 صحابه کرام ابو شفاعت کړو 3000 کسان صحابه کرام مقرر کړ چې تاسو لاشي او تاسو د شرحبیل سره دنده جنگ وکړي دا خپل رور حارث بن عمر دنده قصاص او داغي بدله واخلي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټول نه اول زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دای امیر مقرر زید ابن حارثه دای امیر مقرر دغه وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله وفات شو د شهید شو نو بیا تاسو امیر جعفر تیار رضی الله تعالی تیار ورته وي نو دی واقعیا کې دا راځي شتا وایو چې جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ بساتو امیر
او کله هم وفات شو نو بیا تاسو امیر بن عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا ویلي او کچته دا دریوانه شهیدان شول نو بیا چې تاسو مسلمانانو څوک وکړو او بچا باندې تاسو فیصله وکړه چې هغه بساو شهید او اميري د دې وجنه په دې کې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې امیران مقرر کړل چې اول به یوي بیا به بلی بیا به بلی بیا به بلی د دې وجنه غزوه مؤتة په بعض احادیث کې لګيږي غزوه جيش الامراء چې دا هغه غزوه ده چې په دې کې د امراء یعنی د امیران یو لقب پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا تیار کړل کله چې او د یو جنډا سپینه جنډا چې دا ورکړل دی دغه زید بن حارثه او دا ارشاد فرمایي چې دا بل ولر شي په کم دی چې حارث ابن عمر رضی الله عنه چې دی وفات شوی دی د شهید شوی دی هغه ځای ته بلار شي اول با د دغه علاقې چې کم خلک دي د شام خلک دي ناګي د تاسو دعوت ورکړي دعوت ورکړي چې اسلام تاسو قبول کړئ کچته هغه دعوت قبول کو جو ډیره خبره ده او کدو دعوت قبول نکو نو بیا به د سرکار جهاد وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنیه الوداع پورې د دوه رسخته لپاره هم راغی الله کې دې سنیه الوداع چې کله پیغمبر اسلام راورسېدو نو د کسان د کم 3000 کسان چې د دوی ته هم او د دې مشرانو ته پیغمبر علیه السلام یو خاص وصیت کړو یو ورته دا ویلي چې په هر حال کې به تقوا او پرهیزګاری څنګه وکړي ویم د خپل ملګرو په خیر خواهی کوي سچ څومره ملګری دي صاحب سره کم پرې جیش کې دي صاحب پرې لاکثر څومره کسان دي ناغ ټول وتا احترام وکوي دا غي به عزت کوي او د الله پاک په نوم باندې با د کافرانو سره جهاد قتال وکوي خپل هیڅ قسم بدلا خپل هیڅ قسم تعصب دا خبره تر وبګینه کوي او بل چې کله لکا دغه غداری باندې کوي زنانه وبګینه مړ کوي ماشومان وبګینه مړ کوي انو چې کله پیغمبر اسلام دا لکر لګو نو عبد الله ابن رواحه دغه چرنده پجړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا صحابه کرام ته پوښتنه کو چې عبد الله ته ولې جاړي ناغور دوی چې اے خلکو تاسو پوښې په دې خبره باندې تاسو خبردار شئ چې زما د ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې زید بن حارثه بیا جعفر بیا عبد الله او کده شي چې نو بیا منوري نو بیا تاسو ځانو مقرر کړئ نو دریو کسان ته دا پتا یقین دې راغی چې موږ په دې غزوه کې جندا بمروبا نو عبد الله ابن رواحه جنو په جړا شو صحابه کرامو ته پوښتنه کوي عبد الله ته ولې جړ ته وړي زیات بہادري نو هغه ته زله دیو چې نه جاړم چې دا زما د دنیا سره محبت ته نه دنیا سره سامان وخته نه جهاد نه لګم بلکې ما صرف یو آیات چې نه هغه جوړوي د قران مجید یو آیات چې په قران مجید کې الله پاک فرمایي و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا چې پتاو کې هیڅ یو کس نشته مګر او په جهنم باندې وتیریږي با او دا خبره په الله پاک باندې لازم ده یعنی پولیس سرات چې کوم دی دا د جهنم دا جهنم د دې لاندې پولیس سرات په پاتې ده نو هر انسان په دې باندې تیریږي د زما سره دا غم دی چې زه په دې غوښنه ژوندې خو چرنده نه شم راتله ژوندې نه شم راتله نو چې حالت کې د پولیس سرات ته لاړ شم او په جهنم باندې تیریږم چې زما بسالي د خپل آخرت غم لري سره د دې وجنه نو خلق ورته وی کله جلال کړو نو خلق دعا کوله چې عبد الله خدای دې واپس راواله او خدای دې په خیر کې سره واپس کا دینه ماته دا دعا مکوئ لكنني اسال الرحمن مغفرا وضربه ذات قرع تقذف الزبد وما خدای الله پاک سره دا وعده کړی دا چې زمانه الله پاک دسي جوور زخم راکی کنه چې داګې نو د وینو په ځای باندې زګونه بیږي د وینو زګونه دی بیږي او ما الله پاک نه دا وعده کړی دا چې خدای پاک په ما باندې څه گزارونه ولي کنه چې هغه چرته هم خلش او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته متوجه شو چې کله الله رسول او ستا کو یوزات او برکات ډیر زیاتی ستا مکه سو بینه په دامن ایمان نه وروړي ستا په دې باندې خپل ځان قربان لګي هغه دې د دولت نه د ډېر خپل دولت نه چنه محروم شو کله چې د 3000 صحابه کرام روان شول شورحبی ته پته ولګیدا چې دا خو کسان چې روان دي په ما بس 1 लाख کسان چې مقرر کړ او 1 लाख کسان جنگجوان کوم چې د جنگ برابر کسان هغه چې مقرر کړ او دې دغه دی وی هرقل چې کوم بادشاہ وکنه هرقل بادشاہ دی وی چې مسلمانانو چې روان دي موږ ته 1 लाख کسان ولا غور کړ نو ټوټل د کافرانو تعداد 2 लाख د کافرانو تعداد په غزوه مؤتة کې 2 लाख او د صحابه کرامو تعداد 3000 دغه 2 लाख کسان چې کله بلقا نوم یې بلقا دې مؤتة چې دا بلقا مقام کې شوی دی چې کله هغه ته ورسېدل دغه بلقا مقام ته ورسېدل نو مشوره وشوله چې رسې چلو یو طرف ته 3000 کسان دي بل طرف ته 2 लाख کسان دي ورجو کنه ورجو جن کو نه کو نو ټول لمک کې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ هغه باسلو خپل کو دی وی چې اے خلکو تاسو ولې بد غنئ دا خبره من خو راوتنی د جهاد د باره
موږ په فکر وکړي یا هو موږ جهاد وکړو موږ وجنګیږو موږ مړ شو او یا موږ جنگ چې نه دا به ونه کټو بلکې موږ شهیدان شو نو کومنګ مړ کیږو شهیدان کیږو هم به کوم فائدہ ده او کومنګ چې نه دا دغه شو غالب شول نو غازیان به شو به کوم فائدہ ده تاسو دا پوښتنه مکوئ او موږ راوتلیو د جنگ لپاره د الله پاک د دین د عزت لپاره زمونږ قرور سره کیږي چې کدو موږ نشو وجره موږ خو به مړ کی کنه دا موږ بلا خبر چې دا برابر بشي خلکو جذبي چې دا خو چې شولې او دغه موتا طرف ته چې دا روان شو د ټول الاول زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ د پیاده لخر سره چې دا روانو او دې چې کله ورسېدو نو کافرانو په باندې هر طرف نه جندا حمله وکړه او دې پجن جنگ باندې دې چې دا شهید شو زید ابن حارثه دا شهید شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمان مطابق جعفر رضی الله تعالی عنہ چې دې دغه شو جنډا کم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډا کړو چې د جنډا چې جعفر تیار رضی الله تعالی عنہ چې دا ورکړ شو کله چې جعفر تیار ځان هوتا دغه ورسې د جنډا نو کافران ټول چې نه نګیر چا پیرا شو دغه اسمانیو نو دغه استر کو شو د اساغه کم دغه چې پړی مړ چې نه کټ کول چې مسلمانان د کافرانو ته پیدا وانه کړی او دې چې نه دا جنگیدو کافرانو ته او دغه وی اشعار وی یا حبذ الجنه باقترابها طيبه باردا واشرابها یا الله و ماده د جنت او د جنت او داغي نزدېکت سخت کولره او صفا کی سره چې داغي اوبا د ډېر زیات یخري والروم قددنا عذابها کافره بعیده انصابها او رومیان عذاب دې نه نږدې شوی او کافرانو د وجود موږ د رسول ډېر زیات لري دا اشعار وی او جنگیدو کافرانو په کوم لاس کې چې دغه جنډو په خیلاس کې کافرانو د خیلاس کټو کافرانو د خیلاس کټو د جنډه چې نه غسلا تر وړاله کافرانو د غسلا کټو د بغیګه کې جنډه راوغه سره او جنډه چې نه دای نه پرې خوده او بدل حالت کې دي کافرانو وو تر دې پورې چې دې مړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دواړه وزري د دواړه بازوګان چې کوم دي لاسونه دا د الله پاک د دین لپاره چې نه دا کټ شول نو الله پاک چې دې کړه د روح قبض شو نو فرشتو وزري خدای ته پاک ولګو د خدای پاک د فرشتو وزري ولګولې او دې په جنت کې چې نه دا د کې تیار د دې ته ویل کې تیار باندې ډیر زیات لون کې د دې نه بیا دتا جعفر تیار چې نه دا ویل کېږي د حضرت جعفر رضی بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق عبد الله بن رواحه رضی الله عنه سره جنډه چرنده پلاس کړه او دې پرې اسبانی ناسو خود لک تردد کو چیرې لاک شم ګلان نشم او به په ځین کې دار اعلی چې لکه زو کنه زما نو د جنگ دا وعده خو ما خلکو ته کړو خلکو ته می تقریر کړو دا ابو جذبه می سیوا کړو نو چې لاک شم ګلان نشم او اخر کار دې لاړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق دې جنگیدو او دې هم په اخره کې چې نه دا شهید شو دغه شهید کېدو نه مکه د ترزوی او دغه اډو کا ورکو چې دا اډو کې چې نن دا و چوکو دغه اډو کې نه پتا طاقت مې لو شي هغه یو چوکو کو به غزار کو چیرته صبر دې دا ځنو شم کوله درې نه بعد صحابه کرام چې نن دوی چې وسو کامل کو نو نو هم راغلل ثابت ابن اقرم چې نه دا د مسلمانانو یو دغه هغه چې دی عامل شي خو بیا ډېر کسانو چې نه هغه جنډه دغه له خالد ابن ولید ورکړه او دا یو چې خالد ابن ولید د بجن باندې زیات کوه او دغه د اولنې غزوه کم چې په غزوه موت کې دغه شو نو ټول چې نه دغه کو چې د خالد ابن ولید الله دا جنډه چندا ورکو جنډه د اسلام چې نه خالد ابن ولید نو پلاس کړه خالد ابن ولید نو هغه پراول ډیر زیات دغه چیرې دون غټ بوج بما باندې په اوله کې جنډه پېښ شو او بهادر خډیر زیاتو نو هغه قبول کو او وی چې بس ما خان دې شپره سهار وګورو ان شاء الله سهار چې شو کله نو دا یو جنگي دغه جو مکه نه په هر جنگ کې جنہ مسلمانانو خلاف دغه بهادر ډیر زیاتو طریقې ولا وټلې نو د څه چلی وکړو چې د جنگ نقشې بدل کړه کم چې میمنه هغه مې سره کړه کم چې مې سره هغه میمنه کړه مطلب کم چې خې طرف ته لخرو خې طرف والے ګس طرف ته ګس طرف والے مکه داغه ته خې طرف ته مکه چې کم کسان جنگیدل هغه شاته کړل شاته مکه ته کړل دا صاحب کرام ټول ګډ وډ کړل و شاته چې کم کسانو غنه هغه په جذبه کې هغه د مکه کسان مقننه ملاو شوې نو هغه په جذبه کې شو
الله کې چې کافرانو نن چې کم کسان سره جنگیدلو په سباله بچرالو ټول مخونه بدلو ځکه چې هغه مخکې کسان لیدلو شاته خو نه ولیدلی مخکې ته دې طرف ته لیدلو دې طرف ته نه ولیدلی دا ټول چې نه دا رو پاغي باندې راغی چې دا چې مسلمانانو خلاف مو خلک راغله او دوی په بادرې سره مسلمانان چې دا وجنګیدل او دای کافرانو چې دا وسغلول پدې کې صرف ټول صحابه کرام چې نه دا شهیدان شو نور چې ټول الله پاک دا غاځي جنت کړو پدې کې مسلمان دا غنیمت چې دا مو ملو شو لیکن خالد ابن ولید هغه وی چې دا کسان بولا کړي امنګ درې درې او الله کې خالد ابن ولید نو چې مسلمانانو په احد کې د غنیمت په سرالن او 50 کسان نو د پځین کې خواغه و چې اوس د سده چې په مونږ باندې حمله وکي نو د مسلمان ته چې غنیمت پرې دوی زې تاسو مدینه منوره ته ځي نه دغه 12 کسان به شهیدان شول نو ټول کسان چې نه دا هغه لاړ مکه مدینه منوره ته ورسېدل کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزوه موته کیدله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نو تره او پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو ته आवाज وکړه الصلاه جامعه چې کله به مونږ دغه شو صحابه کرام په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته دراوته کله چې صحابه کرام ټول نږدې شول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې تشریف فرما شو او الله پاک په ذریعہ د وحی باندې دا خبره بګیا ساتي په ذریعہ د وحی باندې د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ سره د غزوه موتی هغه میدان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ویدا چیرې وس جندر زید رضی الله عنه سره دا او زید نو جندر راوغسله د کافرانو سره خپل جنگ وکړو او اوس د شهید شو الله پاک دې جنت داخل کو د زید رضی بعد جعفر د جندر اسلام میراث ولا در الله دشمنو سره جنگیدو تر دې پوری چې شهید شو جنت ته لاړو دغه نه بعد عبد الله ابن رواحه سره جندر اسلام چرندار راغله او پیغمبر علیه الصلاه والسلام له خاموش شو چې کله عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه واغستو پیغمبر سلام خاموش شو صحابه کرام په جړا شول چې آیا چرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د عبد الله ابن رواحه چرته ناکار کړل کله چې کم هغه کسان چې کم مدینه منوره نه وتلی په بدل ټیم کو خډېشه مسلمانانو صرف 3000 جنې دا غزوه موتی لتلو نور غناسو نو صحابه کرام ته پته نه و چې څه چل شوی دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لک سات سکوت وکړو دا غي نه بعد وو فرمایل چې عبد الله ابن رواحه هم د کافرانو سره جنگیدو تر دې پورې چې شهید شو او درې وانه جنت ته اوچت کړی شو او د دې کم تختونه چې دي نو دوی پاره باندې ناس دي او د عبد الله ابن رواحه تخت د لک رټي کې لړتيږي صحابه کرامو ته پوښتنه کوي چې ولې ټکیږي نو ما تاسو چې عبد الله ابن رواحه چې کله د نمبر شو نو د پځین کې دارا لچره لاړ شم کلام نشم جنگ وکم کوونه کما نو د دې وجه نه دغه دغه لږ چنن دا دغه ډکېدل دا کم تخت جنت نه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډکېږي د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عبد الله ابن رواحه دغه شو شهید شو او بیا د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وس جنت نه دا الله پاک دا الله پاک توري تور کړ شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خالد ابن ولید ته اسلام تور ورکړ شو او مسلمان د الله پاک فتح ورکړه په دې موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انه سيف من سيوفك فانت تنصره فمن يومئذ سمي سيف الله و اے الله دا ستاره تورونه و توره ده یا الله تعالی د مدد چرنده وکړه او د دغه ورځې نه خالد الله هدا سيف الله لقب چرنده ورکړل شو سيف الله د الله پاک توره حضرت خالد بن فرمایي چې په دې ځکه ما نه توري چرنده استعمال اته توري ما ماته کړل نه ما توري چرنده هغه ما ته پاتې شول او د دې خالد بن ولید نو ډیر زیات چې نه دا تمنا وا چې زه هم په دې جنگ کې ځای دا مړ شم او کله چې وې دې وفات کېدو نو د وفات په وخت کې د چرن دا چړل صحابه کرامو فرمایل چې ته ولې جاړې ته کو دومره بهادر سره ته د مرګ نه لريږي د مرګ سختۍ نه لريږي چې ته جاړې نو دور دوی چې نه زه د مرګ سختۍ نه لريږم او ما د بده چې ډېر زیات بهادر یم ولکه مال چړه په دې باندې راځي چې ما ټول عمر د الله پاک په لار کې jihad کړل او ما اسلام قبول کړل دی لپاره چې الله پاک په لار کې څومره زړه اسلام خلاف جنگي دلما دومره بدري اسلام په ماهیت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ماهیت کې به جنگي کما او ما له بدی کې الله پاک مرګ راولي او مرګ چرنده ما ته پکټ کې چرنده اوس راځي صحابه کرام دا تسلی لپاره فرمایل چې ته خدای الله توري دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیف من سيوف الله ولله او دا څنګه دي شي چې الله پاک پر توره ماده کې تا الله پاک پر توره نشي ماته ولې او اغلی تسلی ورکړل دا بیا دا په خپل کور کې چرنده قتلو دلیل بعد چې وړي وړي سریه په نور شوی دی لکه عاصم بن وائل سریه شولا او یوسف البحر جنہ ابو عبیدہ رضی الله عنه پیغمبر اسلام لګل او سیف البحر دریا په غاړه باندې اوی دا کړه غټ مه جنہ اغي د کړه خواغي دومره تفصیل موقع نشته
د دې 8 هجری کې د ټول لغټ واقعیو کو جدا شو او غیر جنن د فتح د مکی مکرمه شو مکه مکرمه چې فتح شو نو د دې لپاره هم چې دا اسباب دا چې کله صلح حدیبیه وشوله نو په صلح حدیبیه کې تاسو صلاح ویل شو چې کافرانو وی چې لس کاله به زمون معاهدی لس کاله به موږ دیو بل سره موږ جنگونه نه کوو او زمون چې کم حلیفانی داغي سره به تاسو جنگ نه کوي او هغه به هم د چا سره چې نه کچا سره ملګری کیږي د عرب نور قبیلې دي چې چا سره ملګری کیږي د هغه سره ملګری شي نو د قریش سره ملګری شول بنو بکر د قریش سره ملګری شول بنو بکر قبیله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملګری شول بنو خزاعه مسلمانان سره ملګری شول بنو خزاعه یو پیرا د ذکر شو چې د دې بنو بکر دا د دوی دیو بل سره د زمانه جاهلیت نه لکه څنګه چې د مسلمانانو د قریشو په دیو بل سره جنگونه کېدل د پښان دي د بنو بکر او د بنو خزاعه په دیو بل سره چې نه دا جنگونه وکېدل نو یو انسانو مالک ابن عباد په مداغنه مالک ابن عباد د جنه دا مالک ابن عباد حضرمی د جنه د تجارت مال دا یو پیره جنه دا راوړو د خزاعه مکه تا نو د خزاعه خلق ولګیدل لندا بنو خزاعه ولګیدل مالک ابن عباد خطر مالک ابن عباد مال راوړو خزاعه دا د خزاعه خلق ولګیدل او دا مالک ابن عباد خطر او درټول سامان چونو هغه لوټ کو بنو بکر ته کله مکمل او شولا نو د دې حضرمی په معاوضه کې د بنو خزاعه یو سړی مړ قبیله بنو خزاعه ولا ولګیدل او د یو سړي په بدل کې د بنو بکر درې سرداران چې نه دای هغه په حدود د حرم کې ځای قتل کړ او د صدا خبر جندا روانه و خو دې به کې چې کله دا خبره وشوله چې تاسو بلېو سره جنگونه منګونه جندا باندې کوي او څوک چې تاسو ملګری دا سره هم جنگ کوي نو دا بنو بکر والا چې کنه بنو بکر والا دو ولګیدل دا خپل دریو کسانو د بدلی اغستل لپاره د خپل درې کسانو د بدلی اغستل لپاره دو په دې انتظار کوي چې کله به موږ ته موقع ملاوي نو په یو موقع کې بنو قزاعه والا یو ځای ته تلو او وایي کې ال دغه هغه پړاو اچولو د شپې دا بنو بکر والا راغلل او دا بنو قزاعه د کسان چې دای مړ کړل ډیر شي چې دای په مړ کړل دا شپه د بنو بکر کله ولګي بنو قزاعه والا مړ کړل اته کې معاهده شو چې مسلمانان به د بنو خزاعه ملګری قریش به بنو بکر ملګری بنو بکر به بنو خزاعه ته نه وای با قریش به کله بنو خزاعه ملګری او دی بنو بکر والا چې کړه تل کنه نو د قریش خلکو سره ولاړو او د قریش مال اسباب دای ولا هم ورکړل چې تاسو لاړ شو دا خزاعه والا خلک چې دا مړ کړي او چې کله د شپې دا خبره وشوله نو بازار کې قریش سترګو وغړې دي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره معاهده کړې و د موږ د پیغمبر اسلام سره معاهده کړو چې موږ به یو بل سره جنگ کوو زموږ چې کوم عارفان دي هغه سره به موږ جنگ کوو کله دوی سره جنگ کوو موږ به هغه مدد بنه کوو نو عمرو ابن خزاعي عمرو ابن سالم خزاعي دا راغله چې د سپیڅان د سره واغته د خزاعه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال راغله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل جمعه تراغه اي يا رب اني ناشد محمد الف ابينا وابيه الا تلدا چې اے الله من پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داغه عهد او لو سیندار یادو چې عهد او لو تا شیو چې قریش او مسلمانانو په دې په سره جنگ نه کوي بنو بکر او بنو خزاعه هم دې په سره جنگ نه کوي کدو دې په سره جنگ کوي نو قریش او مسلمانانو له دوی مدد بنه کوي و زمونږ دومره کسان ته اندام رشي دي ډېر وګدا اشعار دي ولکه دا ویلي چې زمونږ دومره کسان رشي دي پیغمبر علیه السلام ته موږ سره د امداد وعده کړو او پیغمبر علیه السلام ته موږ سره د مرستې وعده کړو موږ اوس راغلي یو او تاسو موږ باندې حقونه دي او زمونږ په تاسو باندې حقونه دي او تو زمونږ دا بدله چلنده واخله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول خبرو اترو باندې دغه وکړو چې څه خبره ده او بیا د دوی چې تاسو لاړ شئ او موږ به چې دا خبره اترې دې دا برابر دینه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولګیدو او د دوکره چې بنو بکر والا جنگ وکړه نو بنو نفاطه دا یو قبیله بنو نفاطه دا هم د بنو بکر ملګری کړو بنو نفاطه د دې ملګری کړو نو پیغمبر علیه السلام دوی ته قریش ته دا خبر ولېګل د قریش مکه ته چې تاسو درې خبرې دي درې تاسو سره درې خبرې دي په دې درو خبرو کې تاسو یو خبر ومنئ یا خدا ومنئ
چې تاسو دې بنو بکر سره په ملګرتیا کې چې د بنو خزاعه کوم خلک تاسو مړه کړی دی دا ټول دیت ورکړي دغه دا خبره وکړه چې تاسو د بنو نفاسه سره چې کوم وعده کړی دا نه عهد او لوز مات کوي ځکه دا خلک چې نه دا د مسلمانانو خلاف او د بنو بکر خلاف دا چې نه اهم کردار ادا کوي تاسو د دوی سره عهد او لوز مات کوي او کدا نه کوي نو کوم صلح چې تاسو کړی دا صلح حدیبیه نو دا غیر فسخ اعلان وکړي دغه چې هغه تاسو ماته کړل چې تاسو د بنو بکر ملګرتیا وکړه او د بنو خزاعه کسان عمر کړل چې اوس موږ د خپل ملګرو ملګرتیا وکړو دا د ریګه فسخ وعده وکړي نو قریش وی چې اولنی خبره د بنو خزاعه د ملګرو دیت نور کو د بنو نفاسه سره موږ عهد او لوز کړ دا نه ماتو ودا درېمه خبره ده صحیح ده درېمه وونه عهد بماتو لوز بماتو او دا خبره چې دا د دې خپل قاصدی ولې کو چې تلاړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایا چې موږ لکه دا خبره نه کو قرطا یو نو هغه دا خبره د قریش په طرف نه چې دا قرطا ابن عمر دا خبره وکړه خو چې کله دو قاصد لاړو روان شو نو دوی سترګې وغړې دي چې هغه دام چلو کوم په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جهاد موږ مات کو جهاد او لوز موږ مات کو نو دا خو له اوس په د مسلمانانو په زموږ خلاف را پاسي او موږ سره بجنګ کی او دوه خدای بدر مشهور شو اته کال بری جنگونو کې تیر کړ نو د ملا کری مات شو بری جنگونو باندې نو دوی چې را اوس بس چل کو نو ټول نه پکې چې کم مشر کسو ابو سفیان ابن حرب د تدبیر صلح لپاره ولې کو چې تلاړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې موږ غلطي شوې دا کم عهد چې موږ کړی دی کم صلح چې موږ کړی دا نو اوس موږ د دې خلاف ورزو کړو دا ستره ته موافقه او د موږ باندې نوې صلح جنډا وو یعنی د صلح به یو قسم له تجدید موږ وکړو نوواله به وو دې خبرې په پیغام د پاره ځنه دا د مکی مکرمه دا روان شو او عثمان یو مقام دی عثمان د جوړسلو نو ابو دل ابن ورقه دای ولیدو ابو دل ابن ورقه ته وی ته کوم څه راغی په زمانه د کار وزو تر و دې ابو دل ابن ورقه پیغمبر علیه السلام ته خبر ورسوله چې هغه چې موږ دا خبره ماته کړی خدا خبره کې ویلې چې ما پیغمبر اسلام ته وی نو قریب و چې ابو سفیان مړ کړی دوی چې زمانه د کار وزو چې ته نه ابو سفیان وړي ځکه خیر و سړی رخصت کو او الته کې چې په کم ځای کې د اوخ ناسو هغه دغه راوغستل هغه اوخ چې کم پچ کړی دی اپا چې بین کړی چې کولای دی پای کې دا دغه په پراته ودري اډو کې په پراته ودري قرمو د کجورو اډو کې نو دوی چې رادا خوده مدینه منورې ته تل بیا اسلام دې خبر رسول دی نو دې ورپې دی د دې نه بعد دې جنانو د ابو سفیان لاړو او د ابو سفیان لور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي و د ټول لاول لاړو د خپل لور خواله لاړو لور ته چې کله دې په کټ کې ناشتو ناغه بستر چرنده راول وخت ابو سفیان وی تقزما لوري نو دا بستر دې زما قابل ونه غړلا خزه دې بستر قابل ونه غړلا چې دا بستر تا راټول کړل نو ام حبیبه رضی الله عنها فرمایي چې دا بستر د حضور صلی الله علیه وسلم دا او ته مشرکی ته نجسه زنه واړم اگر چې جواب لري او ته مشرک او نجسه نو زنه واړم چې تا دا وجود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وجود دا تلای سره د فرش سره چې دا ټچی بیا تا ما څه کراوه دی ابو سفیان د عمر ول عمر هغه د خپل لور دی چې زمانو کو ته ډیر په شر کې چنده متلاشي وي او مې حبیب ورته چې شر نه بلکې ته خدای د اسلام په تیرو د کفر په تیرو کومه داګه نه خدای پاک راو وسلم د اسلام او نور او رڼا هدایت ما ته خدای پاک نصیب کو او به ورته وي خپل لور ورته وي چې ته د ګوره د ټول مکه مکرمه او قریش سردار او ته دومره مشر سړی او دومره خیا سړی ته د سجونو ولې عبادت کې جهان ته ضرر رسول شي نه ته نقصان در رسول شي نه ته نه په در رسول شي د بوتان ورته یادول چې ته ولې داته ابو سفیان ورته بس ما سندوري خبرې مکو دې نه لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې راسو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر اورله چې موږ د دې غلطي شوې ده او موږ د صلح تجدید کوو پیغمبر علیه الصلاه والسلام له جواب ورنو دینه بعد لاړو په حضرت ابوبکر نو پسې ابوبکر نو ورته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب درنو کوم څه په دې باره کې څه نشم ویل دینه بعد دته ترتیب معلومه چې لاول پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا حضرت ابوبکر رضی الله بیا حضرت عمر نو بیا حضرت عمر نو پسې لاړو حضرت عمر ته دا خبر وکړه کنه حضرت عمر نو ورته وی ته چې زما څومره بدی شي کنه دا ته پته ده والله ته پته ده او دا لکه قاصدی
او که زموږ تاسو رسول نه وي کنه په دې ځای باندې نه سرواله ته ما ته رسول خبرې کوي خو ما ستاسو سره ولکه دا خو خلک چې زموږ تاسو رسول نه امو تاسو سوایو کنه ته به زمانه دې نه روغ نه وي تل ته پته ولګی چې په دې کې سړي کې بیا لاړو دې په حضرت علي نو بس حضرت علي نو دی وي حضرت علي نو فرمایا حضرت علي په دا ټیم کې فاطمه زهرا رضی الله عنها او حضرت حسن رضی الله عنه د سره راشو او دې راغې او ورته وی حضرت علي ته چې اے ابو الحسن ته زمونږ رشتہ دار او استاد موږ سره خپل ولیدا وزن په دې کار په سره راغلم چې کار خامخا کول غواړي استانه بغیر بل څوک نشي کولای ته ما ته دا وو او د خپل خبره حضرت علي رضی الله عنه حضرت علي رضی الله عنه فرمایل چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سونوي حضرت ابوبکر رضی الله عنه سونوي نو زه سو کوم زته تاسو ګورم دې بیا ولګیدو او حضرت فاطمه ته وی چې دا حسن رضی الله عنه نه دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر لازمي نو پیغمبر سلام ډیر زیات خیال ساتو نو ورته وی چې دا حسن ته وایا چې دا اعلان وکي چې موږ د دوی سره بیا چرنده صلح کوو او چې کله دی حضرت حسن دا اعلان وکړو نو دې بل ټول عربو چې نه دی په بادشاہ بشي او سردار بشي کړه دا خبره ونه شو خلک به د ټول خبرې مني حضرت فاطمه زهرا رضی الله فرمایي چې یو خدای ورکوټه لري او پناه ورکول د لوی خلکو کار دی تم دا چې پیغمبر علیه السلام یو خبره نه کړې دا پیغمبر اسلام د پرچې خلاف څنګه وکي د سړي شي کېده ابو سفیان چې کله لکه د هر طرف نه امید شو کنه نه حضرت علی نبی چې تما ته چل وخت چې څه چلو کوم حضرت علی نبی ته ما په دې په خدا راځي چې څه وکړو جمعه تلل شو جمعه کې چغه وه او بیا څه پورته نو خو لکه خبره اتره یو کستا خبره نه مری ولار ته دون راغله په جمعه کې ته چغه وه چې مونږه هغه رسول هم ادا کړی دا اوس مونږ د سورې تجدید کو او زبیا چې خبره اتره شو ته بیا خبر شي دې دې خبره وکړه لاړ ول د مدینه منوره کې اعلان کو چاوته سومونه وي د جلاړو قریش بسي او قریش د مکی دي چې وی هغه د کارګزاري واروله او دې پیغمبر علیه السلام چې تاسو کو نو پیغمبر سلام چې تاسو وی چاواز وکړه وینا وستا د आवाज نه بعد پیغمبر سلام سوې وینا بیا ابو سفیان سوې دا ابوبکر هم سوې وینا وته بس څه دوه کړه اوس په قلار باندې کېنا چې سګي با او پیغمبر علیه السلام دا ابو سفیان دا واپسې ورستو مسلمانانو ته وې چې تاسو د جنگ کم سامان چې تاسو کې خوله لري راواخلې باغې نه دوړي موړي لري کوي او پیغمبر علیه السلام بل دعا کوله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخلکو ته وی چې موږ اوس د حمله اراده کوو او موږ ځان برابرو خو تاسو به یو کس نه دا خبر نه ورکوي دغه د چستري مسلمان درازي خبر نشي خو په دې صحابه کرامو کې یو صحابیو داغه مخاطب ابن ابي بلتع رضی الله تعالی په دغه زمانه کې یو زنانه ساران مودانه سارا کافر او خدا با غانې بجانې به ویلي او په مکرم کرمه کې چې بکر پروګرامونو د خلکو جدا به ګوره او هغه باندې خپل مجلسونه به کول نو دا ساره چې نه داراله مدینه منوره ته صحابه کرام ولې دا پیغمبر سلام ولا په دې ته مسلمان شوي جوینا مسلمان شوي خو نه ما وی ته ولې مکه مکرمه دراغه د مدینه منوره ته ولې راغلي جدي ورته وی چې زده راغلی ما چې لکه ما دا گزاران کو په دې باندې کېدو چې کله به تاسو خپل محفلونه وکول او خلکو خپل محفلونه کول چې زبط لمه حواله کې ما سندري منګري ویلي خلکو به مال پیسې میسي راکول نو اوس خلک چې دا مسلمان شوی او غو راغلی مدینه منوره ته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته راغړ کافرانو یاد کړ وایي تاسو خپل پروګرامونه نه بوزي چې تاسو امداد وکړي وکړه چې هغه د بدر او د اوهد هغه ملدس سکلې نه کنه هغه اوس څه کومه پروګرامونه نه بوزي دا چې خوشحالي راغلی نه دا چې خوشحالي راشي نو موږ بلل ندی و نظر ډیر بد حاله ما کته زما سره څخه کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته وی دي خپل وس مطابق سور کوي صحابه کرام ولا هر څه چندا ورکړل خدا صحابي حاتم بن ابي بلتع رضی الله تعالی عنہ دا چې کله دا جنې کړه دا سارا نو دې ته یو خط ولیکو ا خط ولا ورکو او هغه خط چې نو پای کې دا لیکلو چې بسم الله الرحمن الرحیم چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو باندې دغه اراده کوي تاسو باندې د جنگ اراده کوي اما بعد یا معاشر قریش فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم جاءکم بجيش كالليل يسير كالسيل چې اے د قریشو ټولګیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پتا سو باندې حمله کول اراده کړی دا دومره لخر روانه لګل سیلاب پشان دي او دې لخر ته ضرورت دي چې پیغمبر سلام یوازې راغی کنه تاسو به خخت د خخت سره ملو کړی تاسو ټول به ختمي بل ځان تیاری کوي او انتظار کوي یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کوم راسیو کنه هغه فاش کړ او دې ځنانه نه راخت ورکو
دې زنانا د خط سره دا چل وکړو چې یو روایت کې راځي په خپل د دوه روایت یو د په وختو کې بل د چې په بڑه کې د تطبیق بګی دا نه چې دې خپل وختو کې خط چې دا برابر کو او وخت چې دې په بڑه باندې کړل او دا روان شو لاړل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بذریعہ د وحی باندې دا ذریعہ د وحی په ذکر هم کړه چې کم باز خلک دي هغه وحی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علم غیب حاصل دي او په علم غیب حاصلولو لپاره به دا واقعات بیانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پته ولګی چې دې زنانه خط ویوړو یا د مکه کې چې مونږ وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره کې ناشته او موتی د غزوی په باندې د څنګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا ټول په ذریعہ د وحی باندې راشي نور پیغمبر علیه الصلاه والسلام د علم غیب نو حاصل یو علم غیب دی یو انباء الغیب دی پیغمبر سلام د غیب نه خبر ورکړی دی دا د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ سره علم غیب پیغمبر علیه السلام ته نه دی حاصل زموږ په دې خبره باندې یقین دی زموږ د عقیده ده چې علم غیب دا صرف او صرف خاصه ده الله پاک دا د الله پاک نه ما سیوا هیڅ څوک اجازه دې نه د غیب او علم نشته دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذریعہ د وی باندې پته ولګی دا چې دې زنانه له دا خط چرنده ورکړل شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې صحابه کرام حضرت علی رضی الله عنه حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه دا درې صحابه کرام پیغمبر علیه السلام ورګن او دوی ته وی چې تاسو راشي او خاص نوم مقام دی خاص مقام ته راشي او هلته کې بتاسو یو زنانه کوی هغه زنانه سره یو خط ته اخط په راواخله دوی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلو چې خاص مقام ته ورسېږي خاص مقام ته ورسېدل اول دا هغه سارا وا ورته وی چې خطر راکړه دیو زما سره خط نشته هغه ول تعالی شو واغسته لکه ظاهري چې کم زګونه دی هغه ول ټول کم سامان مامان دي سره پای کې خط نو دوی واپس کیږي یو صاحب به دوی چې څنګه واپس کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خط به راواخلې چې خط به راواخلې دې سره بخا خط وی نو دا زنانه وایره ولا وی موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې دینه به خط راواخلې کته موږ له پر ځمانه خط راکې نو خپخه کنه راکې نو موږ بسان لګی دا کپڑے به موږ ستانه وباسو او خط به موږ چې دا معلومه ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خط به راخله وې دې زنانه یو روایت کړي چې خپل وختونه بلکې دې وبړي نه نو یو وختې په بڑا باندې منډو داګې نه وخت چرنده دا غرا واغستل خطر واغستو او زنانه چې تزه زنانه ولې کړه او دې حاتم نه ابي بل تابع ګلان خپل نوم لیکل مو حاتم صحابه کرام خط چرنده دایره وړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام سره ناسو شکل صحابه کرام ته پته ولګی دا یو صحابي حاتم منافق شو یو عزت سروام بل عزت سروام حضرت عمر رضی الله عنه او چې دا منافق پسمه کې په مخ باندې ژوند لري زما آسان تیری او دې درټول نه اول زما چې مړ کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حاتم را وړي اول به حاتم رشید ان موږ تاسو کو بس دا نه بیا خبره کوم حاتم رضی الله عنه چې کله راغې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خط ودا خط زمانه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یې تعالی کړي بیا مالی کړي پیغمبر سلام یې تاسو را لور کړي بیا ما ور کړي نو پیغمبر سلام تاسو کو چولې نو دا فرمایل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم تب مؤاخذه کې ما من تادیمه کوه زه تاسو خپل خبره کوم تاسو خپل زما خبره کوم نه جو کا سزا بیا ما راکې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته وی چې تاسو څومره کسان چې دلته کې په مدینه منوره کې نو تاسو د قریش سره تعلقات دي د چا بګې لور واده د چا خور واده د چا د غوینه واده کړي د چا پلان د چا رور د چا یو څه بل سری خو زه سپ تاسو یو کس یما چې زما په مدینه منوره کې هیڅ خپل نشته او زما خزه بچی چې نن په مدینه منوره په مکه مکرمه کې نو ما وی چې زما د خط وجه نه خو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته نقصان نه رسی مسلمانانو ته نقصان نه رسی او کله پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا خبره چننده وکما د زما او بری قریش باندې یو قسم له لحاظ ملازم شي نو په دغه لحاظ باندې بیا دو زما چې دنه زما د بچو با حفاظت وکړي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته صحیح ده صحابه کرامو یې سم صحیح ده د ټول لاول چې دنه دا حضرت عمر جانو چې تر پاسو او تورې راوسته کوله دنه سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلي ودا منافق تاسو راځي پاس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زما راز خدای پاک ته پاس کړي او هغه ته خبر خونه رسیدلې نو دوی نه ته خپل کوشش کړي او زه دې سروان پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې انه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله اطلع اهل بدر فقال اعلموا ما شئتم قد غفرت لكم وتا ته پته نه چې دغه غزوه بدر ته حاضر شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک د غزوه بدر په اړه کې فرمایلی چې کم کسان دی غزوه بدر کې مسلمانانو طرف نه شریک شوی دي هغه ټول ما بخلی دي سوچ څه خوخی کوي
نو الله پاک دغه ګناهونه ټول معاف کړی دي نو موږ ولیدو حضرت عمر نو فرمایل الله ورسول عالم الله د الله رسول چې دا کوي زره به بستر کو به وکړالي او واپس یې نه راغی او دې چې نه دا حاتم بن ابي بلته عادت اسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ونه توبه واسله او داګینه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې معاف کو چې تزا ادا کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په داغه په 10 رمضان مبارک باندې د 10000 کسان سره چې د مدینه منورې راوړل په 10 رمضان مبارک 8 هجری کې او پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره صحابه کرامو 10,000 صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دا د فتح مکی بنیت باندې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام طرف ازواج مطهرات کې ام سلمہ او میمونه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره کله چې ذل حلیفه مقام ته ورسېدو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام تر حضرت عباس نو د خپل اهل او عیال نه چرنده راغی حضرت عباس نو مکی ایمان نه وړو خپل ایمان چرنده پټ ساتو په مکه مکرمه کې مکه مکرمه کې ایمان خپل پټ ساتو چې ځکه د خلکو په دغه پیسې میسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اجازه باندې په مکه مکرمه کې چرنده پاتې کېدو او چې کله دغه مقشوله نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله دغه ذل حلیفه مقام ته جوفته یا ذل حلیفه ته راورسېدو حضرت عباس نو ولما خله وراغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې څنګه وځو هجرت راما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څنګه چې زمانه بوت اخیری نبی همزو د قشان د استا هجرت اخیری هجرت ده نن نه بعد به هجرت نه او پیغمبر او استا هجرت قبول له او پیغمبر علیه الصلاه والسلام داغي سامان چرندای ولې وو مکه مکرمه د مدینه منوره ته او دې چرندا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره پته کې داغي کې چرندا را روان شو کله چې ابوا نیوی مقام ابوا دې کې عبرت ته بری واقعا ابوا مقام ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راورسېدو نو دوه کسان یو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د طرف وو ابو سفیان ابن حارث دا غنمو یو دغه ابو سفیان ابن حرب دی دا ورستو ایمان نه وړل دا کوم چې مشهور دغه دی چې د غزوه لپاره راغی دی صلح د تجدید لپاره راغی کوم چې مشهور کافرو دغه نه بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف وو ابو سفیان ابن حارث دی د پیغمبر علیه السلام د طرف وو دی د ابوا مقام کې یو دیو او یو د پیغمبر علیه السلام د طرف وو عبد الله ابن ابي امیہ دې جننه دا هم راغی د پیغمبر علیه السلام قال او دوی چې نو اسلام عبد الله ابن امیہ دېرال او پیغمبر علیه السلام ته وی چې موږ اسلام قبول کوو د هجرت موږ مدینه منوره ته کوو دا ابو سفیان د پیغمبر علیه السلام د طرف هم دی او دا ابو سفیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضاعی ورهم دی حلیمه سعدیه اوله کې تاسو چې دا ویلي د پیغمبر علیه السلام کوم په ورکړو ناغي ابو سفیان هم په ورکړو او د دې ابو سفیان د پیغمبر علیه السلام سره ډېر زیات مینه محبت او ډېر زیات تعلقات سره برابر خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شو نو هغه نبوت چې نه داغي دی وجنه د دې هغه محبت په عداوت باندې بدل شو او پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خلاف وکاو نو چې کله دو رال پیغمبر علیه السلام قال او اجازه وغوښتو نو پیغمبر سلام یې ته اجازه ته اسلام نه راوړي ولې نه راوړي نو پیغمبر علیه السلام دا ابو سفیان ابن حارث لري د دما تر ویلې او د دما نه خبرو او د دما د هر سمانه پوو او بیا چې نه د هم زما خلاف وکاو او ما ته ډېر زیات تکلیف راځول او زما د تر د چې عبد الله ابن ابي امیہ نو د پیغمبر علیه السلام ته خبره کړو وای چې لکه جراحات السنان له حد تیام ولا يتام ما جرح اللسان ام پر هر د دوري خدای چې ډک شي کله کله بد په هر د جبې دی چې نه ډکیږي دا اس کله نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیف څومره کافرانو ورته تکلیف رسول او په هر ځای کې پیغمبر علیه السلام دا لکه زخمی شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وعلى شوی دی او پیغمبر سلام هغه نه دی یاد کړی او دی عبد الله بن یو خدا چې د خپل د طرف نه ورته د ترور زوی او دغه طرف نه ورته نقصان رسیدل او د پیغمبر سلام د خبرې کړې پیغمبر سلام ته څه ویلو وی تماته چې په ما باندې ایمان راوړم زبتا باندې ایمان راوړم تر دې پورې قرآن مجید الله په کومای لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ چې تلک یو پړوي ولګي کنه ا پړوي چې نو اسمان ته وخی دي بیا په خپل باندې وخی دي یا بل کس نه دا وخی دي یا زو کې جما او هغه پړوي چې نه اسمان ته وخی دي بیا هغه پړوي چې نه داګینه یو فرشتہ راشي دا هغه فرشتي په لاس کې یو کاغذي او پای کاغذ باندې لګل چې دا سړی موږ پیغمبر را لګل تاسو په باندې ایمان نه وړي کنه او بیا د باندې ایمان نه راوړم
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره یاد و په دمه ته دومره تکلیف را رسولې چې لکه دا خو کیږي نو چې اسمانه پورې پړوي ورسي بیا غینه کاغذ راشي بیا فرشته پای کې لیکل وکي دا خو کیږي نو او دمه ته دومره تکلیف را رسولې کنه بیا هم چې نه تاسو نو د دوی ایمان زو ما قبول نه لري ام سلمہ رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه بیبي و او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی وی وستغو د مکارم اخلاق الله پاک سره اخلاق ذکر په قران مجید کې کړل او سره بهترین اخلاق د دسترخوان د اګیله خوان دا نعمت دا امید کې دي شي چې تر خپل ترزوي د ترزوي دا بچتوم نه محرومه کې انا به دومره بد نصیبه بدونی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو فرمایي چې زب سره دي شي ایمان قبول دي بیا او دې دغه چې دی ابو سفیان ابن حارث کله پته ولري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ ایمان نه قبلای نو دی ابو سفیان ابن حارث چې زما ځان سره د خپل ځوی والما دا جعفر نو مداغنه او من بلار شو صحرا دا او قسم وغړو چې زبانه خوراک کوما نه بس کا کوما د دې پوری چې په اقصه کې مړ شمه او چې بهر سره کوي جو کیږي بهر سره او زبانه اسلام راوړل نو خوراک نو بس کا کوما خلک چې سوې جوړې دي تا جو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وی بیا نو من پرېدو کمر شي جو خیر ده ابو سفیان ابن حارث او عبد الله ابن امیہ دورال په حضرت علی رحمه الله پسې ور حضرت علی رحمه خدای پاک هغه د سیو کمال ورکړو کنه د خبرو کول تا چیر په دې ټیم کې څنګه خبره کول پکالي صحابه کرامو ته چې بس خبره اتر راغله کنه ناو بل حضرت علی ته پوښ کو د دې وجه نه په باز کې حضرت علی ته چې کم مشکل کوشا ویلې شوی نو دا چې خلکو تکلیفونه لري کوي او چې صحابه کرامو ته بس مشکل راغی کنه چیر په دې ټیم کې مال څه کول پکالي حضرت علی هم بوله مشوره ورکړه حضرت علی رضی الله عنه بسرال پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دوی چیرې موږ څه چلو کو نو دوی ورته تاسو لاړ شئ دوانه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ ته ودرېږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کتاس ته ګوري او کنه ګوري پتا څه دا وایي کوم چې حضرت یوسف علیه السلام ورو حضرت یوسف علیه السلام ته ویلو سی ویلو تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين په خدای قسم الله پاک تعالی موږ باندې ترجیح درکړی دا الله پاک تعالی موږ باندې فوقیت درکړی دی او بهشکه موږ خطا کړو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیت واوریدو او کله پیغمبر علیه السلام دا خبر واوریدا نو پیغمبر سلام خو اگر چې دومره تکلیفونه ورکړو اگر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دومره نقصان رسوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل نه صافیان او قتل لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم هو ارحم الراحمین چې نو پتا څه باندې اس ملامت یا نشته الله پاک دې تاسو بخانو کی الله پاک ډیر رحم کوونکی ذات دی دونه بعد پیغمبر سلام دې دوه معذرت قبول لې او دا وی چې بل اسلام یهده ما کان قبله چې اسلام مخکې ګناونه ټول معاف کړي دا وی او دا ابو سفیان چې کنه دود باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې څومره هم دوی ژوندیو کنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سترګې نه ملاو کړي ځکه چې دوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شرمېدلو ځکه چې په کله به پیغمبر سلام خو راځول اړل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بدلو کم تکلیفونه رسول او کم خبرې به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کړې وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دوی سترګې د مرګ پورې چاندانې ملاو کړي او دغه شان د عبد الله ابن امیہ د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره سترګې نه ملاو کړې دا ټول چې نه کنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام چې کله دوه دغه شول روان شول نو بلای کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام د رمضان مبارک روزي وي صحابه کرام روزي نیولې نو یو ګرمي وړي سخته او بل دا چې سفر نو با صحابه کرام جنن هغه پکې روزه ما د کړل چا نه ماته ول جو هغه دغه شول به هوش شول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع کو فرمایل ليس من البر الصيام في سفر په سفر کې روزه نیول دا سنېږي نه نو صحابه کرام بیا خپل روزه ماته کړل نو په سفر کې انسان ته سہولت نو دې بیا روزه نیوي شي او کته ته تکلیف نو دې بیا روزه کنه نشي جو خیر ده خو کته په مسافر ده او دې روزه ونه نشي نو د دې صرف قضا دې ورسره راګرځول شي خو د نور د روزي چې کم برکات دي روزي په ورځ باندې کم د فرشتي د امين وي د دعاګانو باندې انو کم رحمتونه نازلېږي ناغه د په دامن په قضا باندې بیان کیږي بهرحال د صحابه کرام روزي ماته کړلې او دغه مقام زهران ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورسېدل او الته کې چې نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام پړاو ورته بس د دې جنا او بیا خو د ابو سفیان اسلام ده او دغه د ان شاء الله بل کلاس کې